زه درته نن یو سوال کوم او په غور سره واورئ. د نېشنل سایکیاټریک موربیډیټي ان پی ام چې کومه اداره ده د هغه مطابق پاکستان کې نیم په نیم خلک مطلب 53 خلک نیم نه زیات خلک د څه شي دي دماغي مریضان دي د ډیپریشن مریضان دي. اوس کته منه دا تاسو کې ډاکټر صاحب من کوم غټو بیماریانو نه ځان وساتو چې ستا مطابق هغه خطرناکې بیماریان وي نو هغه کې به زه درته خامخا نوم علم د انزایټي او ډیپریشن سټرس نوم درته علم. دماغي چې کومې بیماریان وي د هغې نوم به خامخا زه درته علم. ولې مثال یې درکوم که ستاسو کور کې د بجلۍ تارونه دي د هغه یو مین سنټر دی بورډ دی که هغه بورډ کې چېرته څه مسله وي ته ماته دا ووایه چې ستا کور کې به لایټ ولګېږي ستا کور کې به موبایل چارج شي بلکل هم نه چارج کېږي. اوس داسې مثال د ستاسو د جسم هم دی که ستا جسم کې چېرته هم دا کوپړی صحیح کار نه کوي د ډیپریشن انزایټي یا د سټرس د وجې ستا به زړه هم صحیح کار نه کوي ستا به ګردې هم صحیح کار نه کوي وینه به دې هم صحیح کار نه کوي خوب به دې هم ټیک نه وي روټۍ به دې هم ټیک نه وي یو ځای هم ستا جسم کې صحیح کار نشي کولی. د دې کوپړۍ د لاسه دا هم هیډ کوارټر دی دا هر چاته پته دی. اوس ضروري څه شی دی چې ډیپریشن نه وتل دي خو ډېر اکثر زموږ پښتنو کې چې کوم عام ډیپریشن دی که نه د هغه چې کومه غټه وجه دی که نه هغه سوشل میډیا هم دی. اکثر داسې زموږ پښتانه دي د هغه د وجې دا کېږي دا څیزونه څنګه کېږي زه تا اوس پوهیم په پاکستان کې چې ډیپریشن عام دی د عام ولې دی اکثر خلک اول نمبر باندې راځي چې زه دې ښځه ولې پیدا کړې یم بینګ ا فیمیل دا یو ریسرچ شوی دی باندې چې زه ښځه ولې پیدا شوی یم دا اول وجه دا دی. دویمه وجه هغه خلک چې هغه ډېر غریبي طبقې سره تعلق ساتي غریبانان دي یا هغه خلک چې هغه پیسې ورسره نه وي مزدوري کوي او دا سوچ یې زړه کې چې زه به کور ته روټۍ څنګه وړم زه به خپلو بچو دپاره څه شی وړم وږی خو پاتې نه شم داسې شونه وي. د څلورم چې کوم څیز دی هغه د پولیټیکل پرابلمز اکثر خلک به تاسو لیدلي وي چې سیاست یې دومره سیریس اخیستی وي که نه چې هغه یو باندې ځان وژني او سر هم پرې ورکوي او چې یو شی وشي دومره هله ګولې راغوستې وي که نه چې تا به هم ټینشن کېږي چې یاره دا څه چل دی د څه شی روان دي څه شی وشو. نو دا څیزونه پنځم او ټول نه هم څیز چې کوم دی هغه د سوشل میډیا غلط استعمال د دې د وجې پښتانه تباه او برباد شو. څنګه تباه او برباد شو؟ اول زما یو سوال تاسو ته مول چې تاسو ته یو سوال کوم هغه دغه درته کوم تاسو به ډېر خلک داسې لیدلي وي چې هغه سوشل میډیا باندې ګستاخي وکړي یا که ګستاخي نه وي اکثر داسې جنۍ به وي پښتنې به وي خو هغه به راشي سوشل میډیا باندې به داسې یو څه ویډیوګانې جوړې کړي نو بل ښه عزتداره سړی به کښېني سوشل میډیا باندې هغه به څه کوي د پلانې پوره ویډیو راغلی دی زه درته نن پوره حقیقت ښیم هلکه ستا څه کار دی هغه به هېڅ هم نه وي لیدلي خو دا کم سړی چې دی که نه د عزتداره سړی دا به یې لسو شلو زرو خلکو ته دا وښیي چې د دې دا ویډیو راغلی دی هلکه ته ورسره پوره شامل دې څیز کړي. یو سړی دی هغه به ګستاخي وکړي چې ګستاخي وکړي دومره چاته به پته نه وي د ګستاخۍ به بالکل عام شوي نه وي نو دا سړی به راولګي یا به ګستاخي کړي هم نه وي دا سړی به یې راولګي ښه عزتداره سړی به وي دا به یې څه شی کړي 1,00,000 خلکو ته به یې وښایي. یو سړی دی هغه به کنزل کړي وي داسې کنزل به یې کړي پښتو کې چې هغه کور کې خو ځکه یې چې هېڅ چاته هم نه وي اورېدل پکار دا به راولګي د پلني حقیقت زه درته نن په دې ویډیو کې ښیم او دې چې کوم کنزل کړي تاسو یې په خپلو غوږونو باندې واورئ هلکه ستا څه کار دی ته خدای پاک نه یارېږې خدای پاک ته نه دي دا اورېدلي چې یو سړي ته یو پرده پټه کړه خدای پاک په ستا اویا پردې هغې دنیا کې پټوي نو ته چې د چا پرده ښکاره کوې چا پسې حلونه ته وایې تا نه هغه دنیا هیره دی قیامت درنه هیر دی قبر درنه هیر دی هغه لوی د قیامت ورځ درنه هیره دی حساب کتاب درنه هیر دی چې ته خلکو پسې لګېدلی چې پلني داسې وکړو پلني داسې وکړو څه چل دی خلکو ته د ذهن کې یو ډیپریشن انزایټي کریټ کړي دی کښېنه په کلاره لږ زما صرف سوال دغه دی چې دا کم خلک چې دي که نه دا ډېر کم تعداد سره خلک دي چې د پلني حقیقت درته ښیم که داسې قسم ویډیوګانې درته راځي که نه دا ډایرکټ بلاک کوئ دا به ستاسو دې وطن سره مینه وي دا به ستاسو د پښتنو سره مینه وي داسې په یو ځای کې هم نشته اردو کې به هم داسې ویډیوګانې ډېرې کمې ګورئ انګلیش کې خو به زه د سره ویم نه خو صرف پښتنو کې داسې ځام دی چې یو به څه کړي نه وي بد به پرې راپاسي زه به درته نن پوره حقیقت ښکاره کوم واه خدای پاکه ته کښېنه لږ په کلاره ته مه کوه دا څیزونه چې څومره څوک کنځلي کوي هغه به 2 کسان یا 3 کسان به یې ګوري او ته پرې راشي ویډیو پرې جوړه کړي 1,00,000 خلکو ته نور هم وښایي چې کني موږ داسې کنځل کوو نو دا خلک دې څیزونو کې پوره شامل دي. نو ډیپریشن او انزایټي نه ځان وساتئ د سوشل میډیا صحیح استعمال زده کوئ خدای نه وویریږئ که چېرته ګوري که ایران کې وګوري وایي دنیا خلک وجلې شوي دي او مړه کړي دي 300 باندې کسان چې خبر شوم پښتانه په کور مجنسۍ کې تاسو حالات ګورئ او که نه ګورئ په کور مجنسۍ کې زما لکه کې تقریبا په زرګونو په لکونو خلک قتل کېږي روان دي ولې قتل کېږي د دې سوشل میډیا د وجې یو به راپاسي او ګستاخي به وکړي نور به پسې راپاسي جنګ به جوړ شي یو کلي کې بل کلي کې د شا او سني جنګ به شي هلته په روډونو باندې روزي خلک قتل کېږي یو خو بل خو نشي تللی دا د څه شي د برکته د سوشل میډیا د غلط استعمال برکته سوشل میډیا غلط شی نه دی سوشل میډیا مثال داسې دی لکه چاړه چاقو چې کم دی د دې مثال دغه شان دی که ته ځان پې وهم که ته دې باندې غوښه یا دې باندې سبزي کټ کړئ ستا مرضي دی نو د خدای دپاره تاسو هم خلک وپېژندئ خپله علاقه او خپل خلک مه بربادوئ د سوشل میډیا صحیح استعمال زده کوئ د پولیټکس د غم خبرونه د جګړې یو شی بل شی د پلني حقیقت په زه درته ښکاره کړم پرېږدئ دې څیزونه لږ په کلاره راوځئ او چې څوک هم داسې کوي که نه په مخ څپېړه ورکوئ دغه خلک بلاکوئ دا صرف د خپلو پیسو دپاره د خپل ملت او د خپل وطن چې کوم هغه مونږ ورته وایو هغه بد کردار دی که نه هغه خلکو ته ښایي چې مونږ داسې یو پښتانه نو دې څیزونو نه راوځئ ډیپریشن ډېر خطرناک یو مرض دی پاکستان کې چې څنګه خورېږي ډېره خطرناکه خبره ده دې څیزونو نه راوځئ خپل لایف انجوی کوئ بختي رحمان ګورئ خیوجان ګورئ د خندا داسې څیزونه ګورئ چې هغه تاسو خندئ دا ټول نه ښه علاج دی د ډیپریشن داسې خلکو نه لرې اوسئ مهرباني